أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دا سورة حامیم سورت پارا 24واں دا سورت 41 دی آیات 60 دی. پر دې خبره درته کوم چې د الله کتاب په 50 اسلامي ملکونو کې بیا خاص کار په سعودي او په پاکستان او په افغانستان کې د الله قرآن په غلافونو کې پټ کړی دی. غلافونه څه دي؟ شیطوب دی، سنتوب دی. بیا په شیطوب کې د هغو خپلې ډلې دي، د سنیانو خپلې ډلې دي. نو خلق د الله قرآن ته نه پرېږدي. وجه دا ده چې زموږ هر ځای که فلسطین دی، په هر ملک که عراق دی، ژوندي خلک په مځکه باندې شیګان چې خي پټوي، که شام دی، که لبنان دی، که مصر دی، په دې ټولو کې د الله قرآن شاته غورځولی دی. د الله قرآن په غلافونو کې د مسلک په غلاف کې تبلیغیانو خپل غلاف راچولی دی، د الله قرآن کې پټ کړی دی. فضایل اعمال و خلقو ته نیولی دی، وای په دا کې هدایت دی، دا نجات. مولایانو خپل د مسلک کتابونو ورته نیولی دي، پیرانو خپل د تصوف کتابونو ورته نیولی دي، حنفیانو د خپل مسلک کتابونو ورته نیولی دي، حنبلیانو د خپل مسلک کتابونو ورته نیولی دي. په دغه غلافونو کې د الله قرآن پټ کړی دی. د الله قرآن هیڅوک نه وایي، که وایي دغسې وایي بغیر د پویولو. بعضو خلکو بیا وایي دا د حدیث کتابونه دي، دا بخاري دی، دا مسلم دی. په هغه کې دا رقم اقوال شته چې په هغه باندې د انبیاء توهین سوی دی، د صحابه توهین سوی دی، د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو توهین پکښې دی، د اسلام توهین پکښې دی. کوم چې د سنیانو شپږ کتابه دي مشهوره، سیحای سته ورته وایي، په دې کې د انبیاو توهین سته، د صحابه کرامو توهین کې سته، د امهات المؤمنین ګستاخي و بېعزتي پکې سته، د دین اسلام بېعزتي کې سته، د الله د دې کتاب بېعزتي کې سته. خر په دې کې حلال دی، متعه د شپې نکاح په دې کې جایز ده، د آس غوښې په دا کې جایز دي، لګړ بګا د لیوه رقم یو حیوان دی، دا په دې کې حلال دی. هغه ضب چې ورته وایي سمساره، دا په دې کې حلاله ده. نو زما ورونو، د الله قرآن ټوله دنیا کې په دا 50 اسلامي ملکونو کې د الله قرآن شاته کړی دی. دومره اهمیت نور کې لکه د اخبار د ویلو یا د ادم خانو د درخانۍ د نقلو په رقم دونه ټیم یې نه دی ورکړی. هغه په سوچ اوري، ورته ژاړي. وجه دا ده چې یهودو او نصارا زموږ اسلامي
نړۍ کې ملکونه جوړ کو بارډران کې جوړ کړو مسلکونه کې راوستو په اسرائیلو کې په تل ابیب کې مدرسه ده یهودو جوړه کړې ده د الله د کتاب درس کې ورکوي د سنتو درس کې ورکوي د خلکو د ګمراه کولو دپاره په افغانستان کې حکومت جوړ کړي هغه د مسلک د حنیفیت لا نه دی په دې باندې جوړ کړی دی دوی ځان ته اسلامي مملکت وایي اوس که په هغه اسلامي مملکت کې اورپلیدین وکړي یا د لمانځه بعد دعا نه وکړي تعویض نه ومنې چاشتونه نه ومنې مزارات نه ومنې هغه ستا د مرګ فتوا د ملایان ورکوي نو دا ته اسلامي امارت نسو ویلی که سعودي دی هغه ته موږ اسلامي امارت نشي ویلی و یوه دا 50 اسلامي ملکونه چې دي برای نام یو هم پکې مسلمان نسته چې هغه د الله د قرآن باندې عمل وکړي مسلکونه ختم کړي دغه لعنتي شیعتوب پنجپیرتوب وابیت دوبندیت تصوف قادریه چستیه دا ټوله ختم کړي یو دین اسلام کې وګوره فلسطین 1,80,000 کسان په هسپتالو کې پراته دي 80,000 ماشومان د چا پښې نسته د چا لاسونه نسته انګریزان غیر مسلمانان پر دې ژاړي زموږ 50 ملکونه د دوی په زړو کې ایمان نسته غیرت نسته د هر چا د ټرمپ مدد کوي د اسرائیلو د کوي د هر بېدنۍ د کوي په خپل ملک د یهودو په وینا باندې خوارج جوړوي ټي ټي پي جوړوي مجاهدین جوړوي د اسلام په خلاف که چیرې د اسلام خلاف نه وای باید چې دغه داعش دا القاعده دغه طالبان دا مجاهدین دا په کفارو کې یعنی دی خودکشي کړې وای حملې کړې وای دا اسرائیلو له ورغلي وای دا زموږ دا پیداوار د یهودو دی دا د نصاراو دی دا د غیر مسلمانانو دی که چیرې د غیر مسلمانانو نه دوی به د الله اکبر ناره کړې وای ټوله 50 اسلامي ملکونه به یو ځای سوي وای د جهاد اعلان یې کړی وای د کفارو د یهودو او نصارا دوستي به نه کولی الله چا چې د یهودو د نصارا دوستي وکړه دا په هغو کې سو زما ورونو جهاد فرض دی زموږ اسلامي ملکونه کم چې حکمای دي باچهان دي دا بې غیرته دي دا بې ایمانان دي په دې کې اسلام نسته صرف نامې او په نامه د مسلمانان دي باید چې دا بارډران ختم کړي د الله قرآن په هر مسجد کې د ویلو دپاره ملایان تکشي چې ملایانو بل کتاب نه وایاست د الله قرآن به وایاست آمنت بالله وملائکته وکتبه الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب هذا بیان للناس ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون دا خلق ظالمان دي د رب کتاب یې شاته غورځولی دی عمل نه پکوي او ایمان یې د خولې دی د زړه ایمان یې نسته دا سپا سپا د یهودو غلامان دي بچیان دي لونډیان دي چې پر څه رقم استعمالي هغه رقم استعمالولی شي نو دلته وایي وقال الذین کفروا ویل هغه خلک چې کافران دي ملایانو دا خبره وایسته چې قرآن مه زده کوه کافر کېږي که دې یو زور زیر نو چې دا زور زیر دا خو ستا مینه هم وایي ستا پلار هم وایي که انعمت ووایي نو خو هم ولاړې کور سپېره سو
الحمد هم لاړې کور سپېره سو کافر سولې په معنا سره سړی کافر کېږي نه زما ورونو د الله قرآن زده کوي د کافرانو په قول مه کوئ د مسلک پرستو د هغه چې د دین اسلام دشمنان دي هغه وایي وقال الذین کفروا ویل به هغه کسانو چې کافرانو لا تسمعوا ما اورئ غوږ مه ایږدئ لهذا القرآن و دې قرآن ته که دا قرآن ووایې په دې قرآن کې دا یهود ستا دشمنان دي که دا قرآن ووایې هر کافر ستا دشمن دی که دا قرآن ووایې دغه لعنتي شیطوب سنتوب ختم کیږي دا قرآن که ووایې دغه وابیت فنچفریت قادریت تبلیغیتوب دوبندیت به ټوله ختمي که ځان ته مسلمانان وایاست قرآن زده کړئ دوی به ویل قرآن ما اوره ولغو شور جوړ که هدایه راواخه بخاري راواخه اصول کافي راواخه د شیګانو د تصوف کتابونه راواخه تبلیغي او نصاب راواخه ولغو شور جوړ که په دې وخت کې د ویلو د الله د قرآن چې کوم څوک وایي د الله قرآن راواخه په زړه کې ځای ورکه په خوله اقرار وکړه په زړه کې ځای ورکه او په عمل ثابته کړه نو دوی وایي لعلکم تغلبون تاسو به غالبه سئ پنجپریتوب به ختم سي دیوبندیت به راسي دیوبندیت به ختم سي بریالت به راسي دا کفریات دا شرکیات دا لعنتي فرقې موږ ته ایجاد کړي دي دغه پیرانو دغه مفتیانو دغه شیخ الاسلام چې په نامه یادیږي دا شیخ الحدیث دا مسلمانان نه دي مسلمان هغه څوک دي چې الله قرآن وایي په کور کې بیانوي په مسجد کې بیانوي په هر ځای کې بیانوي په روډو کې بیانوي په تقریرونو کې په جلسونو کې کوي په غم په خوشحالي کې د الله قرآن بیانوي څوک یې نه بیانوي دا مسلمان نه دی دا کافر دی وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون الله ما د قرآن انکار نه کوي مګر کافران وخت مې نه اخلم قرآن زده کوي نور مسلکي کتابونه پرېږدي دا مه وایاست په دې سره ګمراه کېږي په کور کې زوی پلار سره دښمني ماینه او میړه سره دښمنان دي یو تر بله په طبیعت نه په دې نه پوهېږي چې دین جلا جلا دی مسلک جلا جلا دی که یو دین چې ان الدین عند الله اسلام بیا به اختلافات نه که یو قرآن سي د نبی سنت سي بیا به موږ کامیاب یو واطیعوا الله واطیعوا رسول د الله د ومني د الله د نبي د ومني فان تولوا که مې مخ د دې دوو شیان څه واړوئ فان الله لا يحب الکافرین الله مینه نه کوي د کافرانو سره